او مفتی توصیف سے نور د تنه یاد په 26 ستمبر 2014 باندې چې فقیر آباد تاڼه کې تا کم مهنت کړو ته دې په دې خبره باندې والله بالله ثم تلا قسم واچ چې مهنت د نهیر شو ته هغه سړی ته مهنت کولو اوس ته زه مناظره کوم او مفتی ندیم سے ما سره په قواعد او ضوابط کې نه بحث وسر کوم دا الله باندې مهنتونه والا سړی مناظره نه کوي سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند یو ضمیر یو مسیر یو آواز دے بلند الحمدللہ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم زما محترم مسلمانان ورونو لګو خړاندې یو ملګری د پنځپیریانو د یو مفرور عالم چې داغه نوم توصیف احمد دی د ثوابه داغه یو کلیپ راولېږو چې په هغه کې استاد محترم استاد المناظرین حضرت مولانا مفتی محمد ندیم حفظه الله تعالی ورعاه داغه په باره کې د مناظرې خبرې کړې دي او بیا دا ویلي دي مفتی صاحب محترم یادې چې دته زما چیلنج دی د ټولن اول توصیف احمد سے استاد مناظری چیلنج ما د خپل جماعت د نوجوانان احناف طلبه دیوبند د یو نماینده په حیثیت باندې قبول کو که په مناظره کولو کې سنجیدهی یو 2 منټه ویډیو وکړه چې مناظره کو ټیم زه وخت دا ټول خبره اترې مخ ته بیا راول 2 منټه ویډیو استاد چیلنج ما قبول کړی دی تعین د موضوع دی مجلس بولګو پاغي کې به تعین د موضوع کو د مناظرې ټول احوال او ټول مجالس د پاره با پاغه کلیپ په مخامخ ناسته کې خبرو او تصرف یو 2 منټه ویډیو وکړه بیا دی وای چې تاسو وای چې د پسې مونږ کیږي او د پسې مونږ نه کیږي اوسه به دا خبره ځان سره ذهن کې یاد وساته استاد المناظرین حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم کچری ویلی چې په پنځپیریانو پسې مونږ نه کیږي نو دا د علماء دیوبند فتوی ذکر کړی دا او استاد عقیدی مطابق هغه فتوا ده مفتی صاحب محترم تاسو سره په هر میدان کې مناظره کړم دا اگر چې تا ناس ته نه دا کړی او نه ته ناس ته کول شي صرف د ویډیو د خاطر ته مناظره دی وی مفتی صاحب محترم سره زه مناظره کوم خو شرط بداوی چې داوا جواب داوا تنقیحات او مناظره دا ټول بتا ما سره وی مفتی صاحب محترم کوي دا خبره زین کی یاد وساته هغه سړی داسې قسمه خبرې کوي چې کوم سړی په میدان کې ناس ته نه کړي مفتی توصیف احمد صاحب کویل فرستا مناظره کول استادین کې بیاد راځي په 1 اگست 2015 کې په ثوابه کې چې کوم یو تاریخي مناظره شي وا په مسله حیات الانبیاء علیهم السلام استاکلو ته پاغي کې حاضر شوی نه وي ته د مفتی صاحب محترم سره د ناس ته طاقت لري دون استطاعت تشته پته بولی کې چې ته مناظره کولی شي کنه شي کولی خو کې خو نه کړ ناس ته نشي کولی بیا دی وی چې مسله حیات الاموات ته حیات النبی دا سماع معتاده په دی باندې مناظره کو بالکل هر وخت تیار ځان تیار بیا دی وی په مسله د استشفاء او په مسله استمداد ته کې نه کنه بیا وو ګورو کنه چې زما قدر استمداد ده کنه ده که زما قدر استشفاء ده کنه ده کې نه سر بیا پته ولګي بیا مفتی صاحب محترم یادای چې تا بزل ګټنګون چې تسم روبو کې د الله بندا مفتی صاحب محترم تپوز د خپل اکابر نوکا او د مفتی صاحب محترم د مناظر کېدو اقرار ستا شیر اشاعت منیر شاکر هم کړی دی مفتی صاحب محترم یادای
چې یو ځای ته راغی او زمونږ یو مشر هغه ته مارکیټ کې پټ شو مناظر راغلو ستا مشر هم د هغې اقرار کوي ته ټنګوه ما خپل ځان وټنګوه دماغ ځان له وټنګوه چې مناظرې ته ولې نه کښېني علم دې نه دی کړی مدرسه دې نه ده ویلې ملا نه مفتي نه مناظره نه شي کولی او بیا دې وایي چې د خال شیخ صاحب ته چیلنج ورکړې خال شیخ صاحب جواب تا نه ده د خال شیخ صاحب ستا شیخ صاحب دی ډېر په ادب احترام سره خو مناظر نه دی ستا په جماعت کې مناظر شته نه ته یو ملا داسې په جماعت کې هغه چا مناظره کوي او میدان کې ناسته کوي ته خو ځان ډېر نیغ نیغ کوي جواب کوم تا تر اوسه مفتي صاحب محترم سره ناسته کړې مفتي صاحب محترم سره ته کېناستې شي بیا دې وایي چې زمونږ مشران مه یادوه که نه بس تا هغه یاد کړه الله بنده موږ ستا عقیده یادوو دې کې د مشرانو کشرانو خبر نشته عقیده دې یادوو که ستا د مشر ده که د کشر ده خو چې کله مسله د مشر نه وشي نو خبره به د مشر راځي مشر به دې یادېږي که مسله توقید ستا نوم به اخیستلی شي خال شیخ صاحب دې خبره کړې وه نوم د هغه په سکرین نه راغی تا خبره وکړه اوس بس تا نوم په سکرین باندې راځي دې کې د مشر کشر خبر نشته او دا یاد وساته که ته د چا د مشر بې ادبي کې نو ستا د مشر به څوک عزت نه کړي یاد ساته که ته د چا د مشر بې عزتي کې نو ستا د مشر ته به څوک سیره نه چې د هغه به هم کوي که بالفرض ته سپکه خوله او لهجه استعمالې ټیک ده زمونږ ملګري به تا ته جواب در نه کړي خو کېدی شي ملګري داسې پیدا شي چې هغه تا ته په سپکو الفاظو کې جواب درکړي نو بیا به افسوس کړي د هغې نه ښه دا ده چې مسله د دلایلو ده ادب احترام په لحاظ سره مناظره کولی شي فبها که نه شي کولی خیر دی خپل بیانونه خپل درسونه خپل تقریرونه کوه او د خپل ملګرو ته داسې طفلي تسلي ورکوه خو نور د مناظرې سړی ته نه او مفتي توصیف صاحب نور د ته نه یاد په 26 ستمبر 2014 باندې چې فقیر آباد تاڼه کې تا کم محنت کړو ته دې په دې خبره باندې یو والله بالله ثم تالله قسم واچو چې محنت د نه هیر شو ته خو هغه سړي ته محنت کړو اوس ته زه مناظره کوم او مفتي ندیم صاحب ما سره په قواعد او ضوابطو کې نه بحث وسره کوم دا الله باندې محنتونه والا سړی مناظرې نه کوي ټیک دا ثوابي مناظره مفتي مجتبی صاحب کړی و ستا کړو ته نشو په خپل کلي کې نشو حاضرې دي فقیر آباد تاڼه کې تا محنت کولی اوس ملګرو ته خالي تسلي ورکړي چې زه مناظره کوم ما سره څوک کښېني نه او مفتي ندیم صاحب دې ما سره کښېني ټولو ملګرو ته اخره کې دعوت ورکوم ټولو ملګرو الله رب العالمین موږ ته کومه عقیده را نصیب کړې ده عقیده اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفي د حق او صحیح دي زموږ په دې باندې الله جل شانه نه مکمل اطمینان دي چې دې په دې باندې موږ د الله رب العالمین د طرف نه د نجات مستحق جوړیږو الله رب العالمین موږ ټول مسلمانانو ته په دغه عقیده د اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفي باندې استقامت نصیب کړي او الله پاک د موږ هر قسم وسوسه اچونکو نه اوساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین